قرباني په چا باندې واجب ده؟ د غټ اختر په دې ورځو کې د الله په نس باندې عظیم عبادت چې ده قرباني ده. ټیک شوله، راځئ چې موږ او تاسو معلوم کو چې موږ او تاسو کې په چا باندې د قرباني واجب ده او په چا باندې نه ده. چرته زموږ نه د غفلت د وجې نه دا عظیم عبادت پاتې نشي او موږ د دې ثوابونو نه محرومه پاتې نشو او موږ چرته ګناهګار ونه ګرځو. نو راځئ ډېر په لنډو ټکو کې ډېر په اسانو الفاظو سره چې تاسو به په خپل هم زده کوئ او ان شاء الله العزیز که ستاسو وړاندې بل چا تپوس کو چې قرباني په چا باندې واجب ده، نو ډېر په اسانو الفاظو په اسانو ټکو به تاسو زموږ سره وپېژنئ. لازم به په خپل هم ګورئ، زده کوئ به او د ملګرو سره به هم شیر کوئ. ګوره جی، اول خو دا وپېژنئ چې شریعت د قربانۍ دپاره 6 شرطونه ښودلي دي. که دا 6 شرطونه په چا کې او په ده باندې قرباني واجب ده، او که دا 6 شرطونه پکې نه وو، په دې کې یو شرط هم نه، نو بیا په ده باندې قرباني واجب نه ده. دا ځان سره یاد ساتئ. اول نمبر شرط په هغې کې دا دی که نه چې مسلمان به وي، ځکه په کافر باندې قرباني نشته. دا قرباني چې کومه ده که نه، دا الله ته د نزدېکت ذریعه ده او الله ته نزدېکت دا د مسلمان دپاره دی او د کافر دپاره نشته. دویم نمبر دا چې مقیم به وي، په مسافر باندې قرباني نشته. نو د مسافر نه مراد ګورئ دا عرفي مسافر نه دی چې په بهر ملکونو کې کوم اوسیږي، دغه مسافر ته مراد نه دی. د مسافر نه مراد هغه دی چې دی د اختر په لومبۍ، دویمه، دریمه ورځ په حالت د سفر کې وي، یا یو ځای ته تللی د شرعي سفر په اندازه او د 15 ورځو نه کمه ارادې په هغه ځای کې دی مسافر دی. که دی د وس خاوند هم دی، په ده باندې قرباني واجب نه ده. نمبر 3 دا چې بالغ وي، په نابالغ باندې قرباني نشته. اگر کو دی مالدار هم دی نو په ده باندې قرباني دا واجب نه ده. څلورم نمبر دا چې عاقل وي، په لیوني باندې قرباني نشته. چې ښه سمجداري د عقل خاوند دی نو په ده باندې به قرباني وي. او پنځم نمبر دا چې صاحب نصاب وي، مالدار وي، د نصاب خاوند وي. نصاب څه شی دی هغه درته بیانوم، خو دا په دې 6 شرطونو کې یو شرط دا دی. او 6م نمبر شرط دا دی چې آزاد وي، په غلام باندې قرباني نشته. پخوا غلامانو نو په آزاد باندې قرباني شته او په غلام باندې دا نشته دی. اوس دا وپېژنه چې د نصاب خاوند څوک دی او نصاب څه ته وایي. نو نصاب نه دی 2.50 نیمې تولې سپین زر نه دي، دا څه دی؟ دا نصاب دی 2.50 نیمې تولې سپین زر. دا تاسو ته زه قیمت د دې ځکه نه وایم چې دا قیمت خیجي او کوزیږي. تاسو به په بازار کې د توله سپین زر توله د دې قیمت به معلوم کړئ. 2.50 نیمې تولې کې به وله ضرب ورکئ. صحیح شوله چې 2.50 نیمې تولې کې ورله ضرب ورکئ که نه، د دې نه دې ټیم کې د حساب مطابق چې کوم دی تقریبا ما په حساب کړی نو 1,57,500 روپۍ راځي. خو ګوره دا زیاتېږي او کمیږي. نو چا سره چې 1,57,500 روپۍ موجودې وي، اوس درته بیانون یا نور ورسره څه وي، نو په ده باندې قرباني څه ده؟ دا پې باندې واجب ده. ګوره نمبر 1 دا ده چې د یو کس سره 9 نیمې تولې څه ده؟ سونه ده. 9 نیمې تولې یا د دې نه سیوا سره زر ورسره دي، نو په ده باندې قرباني څه ده؟ دا واجب ده. دویم نمبر د یو کس سره 2.50 نیمې تولې چاندي ده یا د دې نه سیوا سپین زر، نو په ده باندې قرباني څه ده؟ دا واجب ده. یا نمبر 3 د یو کس سره نغدي دي، هغه که د هر ملک کرنسي ده خو قیمت 2.50 نیمې تولې سپینو زرو ته رسي یا د دې نه سیوا کېږي، نو په ده باندې قرباني څه ده؟ دا پې باندې واجب ده. 4م نمبر د چا سره مال تجارت دی، هغه پلاټ دی، هغه سامان د دکان دی، هغه چې کوم دی ګاډی دی، د تجارت مال دی ورسره. ټیک شوله، یا څاروي دي خو د ګټې وټې اخیستو خرڅولو دپاره دي، نو دا د دې قیمت 2.50 نیمې تولې سپینو زرو ته رسېده. ټیک شوله، نن سبا 1,57,500 روپۍ د پېښور د حساب مطابق جوړېږي. خو ګورې دا قیمت خیجي او کوزیږي. ته به د اختر ورځو کې د دې دغه معلوم کې که د دومره مال ته خاوند وي، نو بس تا باندې بیا قرباني څه ده؟ دا در باندې واجب ده. او یا داسې د 5م نمبر چې د ضرورت نه زیاتي سامان د چا سره، د ضرورت سامان کم دی چې د انسان عزت، آبرو، زندگی په دې سره بچ کېږي، دا ضرورت سامان دی. مثال په طور باندې کور دی، رهن سهن دپاره ځای دی، یا مثال په طور د کپړې دي، یا د پیزار دی، یا چې کوم دی د خوراک څښاک لوښي دي، یا د پیشې خاوند دی د هغه دپاره د پیشې اوزار دی. ټیک شوله، دا د عزت او آبرو او زندگی او جان په دې باندې محفوظ دی، دا ضرورت سامان. دې نه علاوه په کور کې داسې لوښي پراته دي په ټول کال کې نه راغېستل شي، داسې زیاتي او عبث څیزونه پراته دي چې هسې د لوبو ټوقو دپاره په هغې پیسې بندې
باندې شوي قیمتي اشیا دي او د هغې قیمت ته ولګو هغه 2.5 تولې سپینو زرو برابر یا د دینه سیوا نو ګورئ په دې کس باندې قرباني څه ده دا پې باندې واجب ده. شپږم نمبر دا چې دا 15 واړه څیزونه د چا سره لکه 2.5 تولې سپین زر ورسره دي او 1.5 تولې سونه ورسره ده نقد ورسره دي او مال تجارت ورسره دی نو دا خو بیا ډېر مالدار شو نو په ده باندې قرباني سره دا واجب ده. او اووم نمبر دا چې دا ټول څیزونه خو ورسره نشته خو د دې نه بعضې ورسره شته. زه به مثال درکم لکه نقد ورسره دي او سره زر ورسره دي او قیمت 2.5 تولې سپینو زرو ته رسېدی یا د دې نه سیوا کېدو قرباني پې واجب ده. یا نقد ورسره دي او چاندي ورسره د قیمت دغې ته رسېدو یا سیوا کېدو قرباني پې واجب ده. یا سونه او چاندي سره زر او سپین زر دواړه ورسره دي قیمت دغې ته رسېدو یا د دغې نه سیوا کېدو قرباني پې واجب ده. یا نقد او د ضرورت نه زیاتي سامان ورسره دی چې قیمتي دغه 1,57,500 روپۍ ته رسي یا د دې نه سیوا کېږي نو قرباني پې باندې څه ده واجب ده. نو دا سیزونه چې د چا سره وي یا دی کې یو سیز ورسره وي خو ګوره په شرط د دې چې ګوره قرض پې باندې نه وي. که په یو انسان سره دومره سامان شته دی دومره اوزار ورسره شته دی دومره نقد ورسره شته دی دومره سونا یا چاندي ورسره شته دی چې هغه د نصاب اندازې ته رسي 2.5 تولې سپین زر ته د هغې قیمت رسي خو چې کله په ده قرض دی که نه او قرض تی ده منفي کو نو چې قرض یې تی منفي کو نو 1,57,500 نه دی راپرېوتو 1 لاک ته یا 40,000 ته یا 30,000 ته مطلب دغه نصاب نه دی راکم کو نو چې راکم یې که نه نو بیا هم په ده باندې قرباني واجب نه ده. چې قرض تی منفي کي که نه نو دی غریب جوړیږي د 2.5 تولې سپین زرو نه قیمت د سره کم پیسې پاتې کېږي نو لحاظه بیا په ده باندې قرباني دا واجب نه ده. او دا هم یاد ساتئ چې دا نه ده چې دا د اختر په لومبۍ ورځ د چا سره نه که د اختر په لومبۍ ورځ د چا سره په دې کې یو څیز راغی چې دغې ته قیمت رسېدو که د اختر په لومبۍ ورځ غریب و په دویمه ورځ ورسره دا څیزونه راغله یا په دې کې یو څیز چې قیمت یې دغې ته رسېدو یا د اختر په دویمه ورځ هم غریب دی په درېیمه ورځ د نور پرېوتو نه مخکې د دومره مال خاوند شو نو په ده باندې قرباني واجب ده دی به قرباني کوي. زما محترم ورونو په دې کې څه خبرې نور هم دي انشاءالله چې نور کلیپونه هم پرې راشي خو ستاسو به مهرباني دا وي چې په خپل هم دا خبرې زده کوئ او دا خو د دې سیزن دی موسم دی نو لحاظه ستاسو به مهرباني دی چې د ملګرو سره شیر کوئ چې خلکو ته پته ولګي چې قرباني په چا باندې واجب ده او هغوی زده کړي نو موږ او تاسو ته پې الله اجر راکوي. وصلی الله